بعضې علاقو کې دا طریقې چې مړې وشي نو په ړومبۍ اختر باندې خلک راشي وی دی ړومبۍ اختر دی نو دوا ورته کوو ړومبۍ اختر ړومبۍ شو قدر د مړي کور ته ورتګ او هغه ته دعا کول دا په شریعت کې نشته هغه مړي کور ته غم دوباره تازه کول دي نو دې کې ثواب نشته ګناه ده دا کار مه کوئ 3 ورځو پورې د مړي کور لرې خلک ورشي دعا دې ورته وکړي او داسې خبرې دې ورته وکړي چې د هغوی تسلي وشي غم یې سپک شي نو د 3 ورځو نه زیات تګ نه دی پکار البته هغه خلک چې په کلي کې نه وي خبر نه وي او دې کلي ته راشي او د مړي نه خبر شي نو دوی دې بیا دعا له ورشي وله او د ړومبنې اختر شو قدر دعا له ورتګ دا مناسب نه دی دویم تپوس دا کوي چې د کورونو ته عام طور باندې میلمانه چې راځي نو څه میلمه خو داسې چې د دې زنانو سره نکاح نه کېږي لکه رور پلار تره رواره خورئ دې چې کور ته راشي نو د زنانو نه ستر نشته نکاح یې ورسره کېږي نه دې ته محرم وایي او څه داسې وي چې د هغې سره نکاح ممکنه وي لکه د تره زوی د ترور زوی د ماما زوی نو داسې میلمه چې راشي نو دا د زنانو محرم نه دی یا اوخې سانډو وغیره دا چې کور ته راشي نو دی محرم نه دی نو دی د زنانو سره ملاقات نه کوي دی سړو له راغلی دی سړو سره به ملاقات وکړي چې سړی نی زر دې ځي نه دې ایسارېږي چې کور کې نارینه نی او میلمه راغی نو دې زنانو سره څه کینی که ډېر قریب دی رشته دار دی خو دې زنانه سره نکاح کېږي نو په شریعت کې د ده ناسته په کور کې مناسب نه ده داسې میلمه د ښځو سره کینی نه دې د بیټک کې کینی اجره کې دې کینی او که سړی راته نو انتظار به ورته وکړي که سړی نه راته نو بیا د بیټک کې هم نه کینی اجره کې دې هم نه کینی ځي دې په مخه د زنانو میلمه نه دی دا د سړو میلمه نه نو سړو له دې راځي زنانه سره کېناسته خیر دی نو ښځې دې ته ستر کوي او خوږې پستې خبرې دې نه کوي چې لالا به دې راشي او ته کېنه چې لالا کور نشته زه کور نه داسې میلمه دې مهرباني وکړي